ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وجاء عشر رجل من الانصار یولس کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار د قبیله راله ورته فرمایل یا رسول الله من احزم الناس واکیس الناس په دنیا کې انتهایی محتاط او انتهایی اخیار کس کوم یو دی دنیا کې انتهایی اخیار او په دنیا کې انتهایی محتاط څوک دی دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اکثروا ذکر للموت واستعدادا للموت اولئک الاکیاس ذهبوا شرف الدنیا وکرامت الاخره چې کوم کس مرګ زیات یادی او د مرګ د لپاره تیاری کوي دا اخیارم دی دا محتاطم دی دغه کس دنیا او د آخرت شرافتونه او کرامتونه ځان سره وړي صرف بس مختصر لږ د خبره نه کوم یو خبره ده نن داسې چې لاړ شي سوچ پې کوئ سړی چې کله د دنیا نه آخرت طرف ته کوچ کوي که نه نو ټولو نه اول وله د رزق فرشته راشي چا فرشته راشي رزق فرشته فرشته ورته چې راغلمه غلا اوړو نه ګودامونه ډک دي دوکانونه ډک دي کورم د غلې نه ډک دی خو ستا برخه ختمه شوه څه وکړو دا به په ما مرضې په ستا به هم داسې به ګورو وی به چې ډېر غنم هم فراخ دي وړم ښه ډېر دي په کور کې هم دي په دوکانونو کې هم شته خو د ستا برخه پکې نشته بیا به د اوبو والا فرشته راشي به وایي چې دنیا کې سمندرونه خوږې چشمې کویان هر څه د اوبو نه مالامال دي او ستا چې کومه حصه وه دا د پوره کړې ده او نور ګنجایش ته ستا پاتې نه دی هغې وخت کې انسان افسوس کوي چې دا زندګي رانه څنګه تېره شوه نو که غواړو مونږ که نه چې دنیا کې با قیمته شو او د الله تعالی په نزدونو کې معزز او مکرم شو دا نو قیمتي کېږو ښایسته کېږو به په ملک او مال باندې نه بلکې ښایسته کېږو به په چا باندې په دین باندې چې بیا هم قبر ته کښېږدي الله تعالی به چې دنیا ته ماته لګلې وي دې دپاره چې ما له آخرت دپاره دین راوړه ستا څه شی راوړی دین د څومره راوړی دی هر چا ته بیا خپل ځان معلوم دی دا لږ ډېر مدرسو کې دي دعوت سره دي ذکر سره دي خو دا پوره دین نه دی د دین ورکوټی غوندې جز دی نو نجات په هلته الله تعالی چې ته خو ما دنیا ته لیږلی وي دې دپاره چې ته ما له راځې ته به ما له دین راوړې د دین ترویج د دین حفاظت دین زده کول او په دین باندې ستا څومره عمل کړی دی نو په دې باندې لږ ډېر موږ تاسو غور فکر وکړو نو د دغه غور فکر ته ویلی شي استعدادا للموت او ذکر للموت او حازم اللذات للموت چې د دغه شی دی نو زه هم د دې دپاره تیاری نیت وکړم او تاسو هم د دې دپاره نیت وکړم صحیح ده که نه انشاءالله او نیت به کوو د نن نه په توبې سره چې خدایه ما څومره علم او ارادې سره کمی کوتاهي دي کومې کوتاهۍ رانه شوي دي په دې مجلس کې الله زه ستا نه څه غواړم ده ستا نه معافي غواړم او الله آینده دپاره حفاظت سوال کوم ده نو ګوره بیا علي رضی الله تعالی عنه قول دی چې دا خلک اوده دي او بیداریږي به د مرګ فرشته چې کله راشي
او چې کله د مرګ فرشته راشي نو په هغې وخت کې چې بیدار شي هغه بیدارېدل به بیا فایده نه کوي. نو دغه مجلس کې کېناستېدل، طلبا او نیکانو خلکو مجلس کې کېناستېدل، دا د هغه قبر د آخرت د تیارۍ یو کړی ده، یو پړوی ده ړومبی. په دې کې به همت کوو، ځکه چې هر څومره موږ تاسو الله تعالی وایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى يوم القيامه عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. دا الله تعالی قل ان الموت الذي تفرون منه، مرګ نه تاسو تخته، فانه ملاقيكم، ملاویدلو له مرګ مخامخ راځي، ته تخته شاته نه مخامخ پر راځي. نو دا یو حق او سچ خبره ده او حقیقت دی. ده سړی نه تاسو نه مولانا عبدالرحمن صاحب یو خبره کوله چې یو سړی دی په خپله مینه باندې په خپل خواهش یا د یو ډېرې ښایسته جینۍ سره واده وکړل، او د واده په ړومبۍ په شپه چې څه ټیم کټ له لاړ نه ګوري چې بره په چت باندې د لرګو چت دی، په هغې کې غټ مار تاویږي را تاویږي. تاسو څه خیال دی؟ دهان بیمار طرف دی که خپل میډم طرف ته دی؟ یریږي به که نه یریږي؟ اوس به چې خدای دلته به دا که یریږي به چې اوس پر ټوپ یې که هر څه بدن نه وتښتي. دغسې قبر را روان دی چې په قبر کې داسې زندګي تېره کړه، انشاءالله سکون وي، پر سکون زندګي کوشش به کوو که نه انشاءالله. د دې یو اسان علاج زه ستاسو ته وښیم د الله د خوشحالولو دپاره. بس دا چې کوم فرایض دي که نه په تاسو باندې زکات نشته، اوس موجوده وخت کې باندې حج نشته، موجوده وخت کې باندې روژه نشته، څو پاتې لاړه؟ 3 زکات در باندې نشته، جهاد در باندې نشته، حج در باندې نشته، نو څه شی پاتې شو؟ یو لمونځ پاتې شو. څومره صحیح خبره. او کریمه شهادت اسم وایي نه د فرض د منځه اهتمام وي، خو د منسوسي حرامو نه ځان ساتو، د الله مقرب به جوړ شي. څومره اسانه شو. منسوسي حرام، شراب، جواری، زنا، لواطت، بدنظري، چې کوم د منسوسي حرام دي، د دې نه الله تعالی نه د حفاظت سوال کوو انشاءالله. الله تعالی به الله تعالی مفتی حسن صاحب خبره وی موت के वक्त आंखें बंद होती है जन्नत की हूरी इस्तकबाल के लिए खड़े होगी इंशाअल्लाह. ये सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तो फरमाया प्रोत दा से पाग के जिहाद की वही गोरे दगा कमीज ته د اوچت کې چې کله هغه کمیز ته د اوچت کو نو ځان باندې خېټه باندې د لوګي د وجې نه کاڼي تړلي وو. څه شي تړلي وو؟ کاڼي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وفرمایل چې ما ولیده چې د جنت هورې د جنت په تشت کې په خوانچه کې د جنت طعامونه د تر روان کړي. ما وویل چې دا سړی په لوږه باندې مړ دی، په لوږه باندې مړ. نو سترګې پټول وي او د جنت حورې به د موږ تاسو د چا دپاره ولاړې ده؟ استقبال دپاره ولاړې. دا حق او سچ خبرې دي. قرآن کې الله تعالی وایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تعالی فرشتې ورته مه یریږه، مه ګبراویږه، او دا هغه جنت او هغه منظر دی چې الله تعالی تا سره وعده کړی وي. ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا. الله نه د چارې زیاته رښتیا خبره کېدلی نشي. دا خبرې د چا دي؟ ده د الله دي، د قرآن دي، ده چې دا به د مؤمن سره دی. او کوم کفار دي، نافرمان دي، ان الذين كفروا ماتوا والملائکة یضربون وجوههم وادبارهم. فرشتې به راځي او په دې مخ باندې به ورله سپېړه ورکوي، او د هغې په حالاتو کې به وروسته به ورله سپېړه ورکوي، وایي به یې په ذلت باندې به د هغه روح کش کوي. ده الله دې داسې د ذلت مرګ نه محفوظ وساتي. ده کوشش به کوو که نه انشاءالله. یو لوی سفر د قبر او د آخرت را روان دی. الله نه وغواړو چې الله ته په خپل فضل باندې موږ ته څه شی کړي؟ آسان کړي. ټیک ده انشاءالله. الله دې موږ تاسو په حال باندې دا توبې کلمات به ووایو. ښه بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه
व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह बिरहमतिका। लगा मराक़बा का लज़्ज़त।